बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मनसर आज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लगे शेब वड़ाندې اعلان وکړو او هغوی دا فیصله کړې ده چې په ټول ملک کې په جلسي جلوسونو باندې پابندي ولګولې شو او بل طرف ته د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د سوري د لاندې په 22 نومبر باندې په پیښور کې جلسه کېدونکې ده. لږ شیبه وړاندې د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د خیبر پښتونخوا میډیا کمیټې یو بیان جاری کو چې هغه په پیښور کې خپل جلسه د خپل وخت مطابق ټاکي، ځکه چې د پی ډی ایم های کمان دغه فیصله کړې ده. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان کامران بنگش صاحب هم بیان جاری کړی دی چې صوبایي حکومت خپل جلسي جلوسونه او څومره سرګرمیانې چې وي په کومه کې چې به ګڼ شمېر خلک شریک کېدل هغه ټولې هغوی منسوخه کړې، کینسل کړې، ځکه چې د نیشنل کوارډینیشن کمیټې فیصله راغلی ده او د هغوی وینا ده چې په ګڼ تعداد کې خلک راټولولو سره کرونا وایرس یو ځل بیا خورېږي. نو موږ احتیاطي تدابیر خپلو او صوبایي حکومت دغه پهل وکړو، هغوی دغه ګام پورته کو چې هغوی د جلسې جلوسونو نه پرهیز وکړي او هغوی مطالبه کړې ده، هغوی درخواست کړی دی چې اپوزیشن جماعتونه دي هم څه وخت دپاره خپل جلسو جلوسونو منسوخ کړي. خو د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د طرف نه چې کوم بیان راغلی دی هغه موږ په هر صورت کې دغه جلسه کوو. فهیم صاحب، د ان سی سی نیشنل کوارډینیشن کمیټې میټینګ وشو، هغې کې فیصله وشوله، فیصله سره اتفاق وشو په 21 نومبر باندې په رشکې کې په نوخار کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کېدونکې وه او هغه دوی کینسل کړه، هغه منسوخ شوه. او عمران خان صاحب ویلي دي چې په نور ملک به هم کمې جلسې جلوسونه کېږي. 22 نومبر جلسه خو به راځي، نن 16 نومبر دی، هغې ته شپږ اووه ورځې پاتې دي. په پنډۍ کې خو دا وخت الریډي یو جلسه روانه ده، خو هلته خو ګڼ شمېر خلک په زرګونو خلک ناست دي. د هغې جلسې موږ مخنیوی کوو کومه چې لا راغلې هم نه ده، خو چې کومه دې وخت کې جلسه روانه ده د هغې د ختمولو لپاره موږ هېڅ قسمه لایحه عمل نه دی تیار کړی، نه هغې دپاره موږ هېڅ قسمه څه سټراټیجي ده. او اوس چې د پروګرام شروع کېدو نه یو 2 منټه مخکې ما وکتل چې وفاقي وزیر نورالحق قادري صاحب په مشرۍ کې یو کمیټي ټاکلی شوې ده او هغه به ځي هغوی سره مذاکرات کوي او دغه چې کومه درنا ناسته ده د تحریک لبیک پاکستان په پنډۍ کې اسلام آباد لارې بندې شوي دي، اب د هغوی سره مذاکرات کوي. سټریټجي خوشته دی، ټوله میډیا بلیک اوټ کړې ده، میډیا الاؤډ نه ده. ما خو درته وویل که نه میډیا الاؤډ نه ده چې هغه د درنا وښیي او هغه خبره کومه چې عمران خان صاحب کوله، لکه موږ به کومه خبره د عمران خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف یادو چې دوی به کوله او بیا به الټا کوله. ټول ټویټر ډک پروت دی چې کله عمران خان صاحب دا اعلان کړو چې موږ اسلام آباد ته روان یو او هغوی دا ویلي که یو پولیس والا هم زمونږ ورکر لا ګوتې یوړې نو زه به پخپله هغه ځوړندوم او زه به هغه خلاف کاروایي کوم. دا هغوی وینا وه او چې کله نن هغه ویډیوز راتلل چې کله پولیس والا دغه د تحریک لبیک چې کوم مظاهرینو دوی ایسارول نو هغوی بیا څنګه حمله وکړه او څنګه هغه پولیس والا ووخه. هماغه طریقه ده، هماغسې ښار بلاک شوی دی، صرف مخ بدل شوی دی. نواز شریف پر ځای عمران خان صاحب ناست دی، نظام ټول هماغسې چلیږي لګیا دی. او که زه ووایم چې نور هم سخت شوی دی، نور هم بدتره شو، نو غلطه به نه وي ولې چې دې نه مخکې چې کله تحریک لبیک جلسه کوله نو ټول میډیا بلیک اوټ شو، سواره 2 چینلو او هغه 2 چینلو خپل ډي اس ان جی ایل ته درولې وه او هغوی به بالکل مسلسل برای راست دغه تحریک لبیک جلسه خوله او بیا چا هغوی کې پیسې تقسیمې کړې، هغې باره کې اسلام آباد های کورټ سووې، ټول مخامخ دي هغه هر څه. او چې نن د پیسو تقسیمولو ذکر و نو ما کتو چې ډالر لږ نور هم ختلی دی، نو کېدای شي دې ځله ریټ لږ نور هم لږ ریټ ښه شي. بهرحال نن چې کوم ان سی سی چې کوم اجلاس شو د هغې نه پس بیا وزیر اعظم صاحب څه خبرې هم کړي دي، خو هغې کې چې کومه مین خبره ده هغه دا چې جلسې به نه کېږي. لکه کرونا پرونه پورې خو خیر څه نه ویل، ډېر خاموش طبیعت و چې کله پرون انتخابات وشو، نه انتخابات پورې صبر ان سی سی میټینګ نه مخکې شو. خیر دا سبرنی میټینګ دا غوښنه چې د فیصله په دې میټینګ کې وشو. موږ به هغه کوټ کوو چې کوم میټینګ کې فیصله شوی، موږ هغه میټینګ کوټ بالکل هغه میټینګ تاسو کوټ کې خو لکه دا میټینګ 2 ورځې مخکې کې دی شو، 3 ورځې مخکې کې دی شو چې کله مسلسل مړي راتلل او شرونه بره شمیره لاړه په یو ورځ کې خلک مړه شوي. خو موږ انتظار کوو چې دا ګلګت بلتستان انتخابات وشي بیا به خیر د موږ میټینګ راوړو. نه فهم چې تاسو اختلاف ظاهرو دغه انتظار به صرف تاسو کو، حکومت بالکل د هیڅ قسمه انتظار نه کوي، نه د هغوی دغه سټراټیجي و نه د هغوی دغه سوچ و چې آیا د ګلګت بلتستان الیکشن کېږي او د هغې نه بعد به موږ ان سی سی میټینګ راوغواړو. خو عمران خان صاحب چې کوم هغه میټینګ شوی دی د هغې نه بعد عمران خان صاحب کوم خطاب کړی، کوم وینا کړې ده، هغه ورو هغه څه ویلي دي. تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے
ख़त्म कर दी, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। दूसरी चीज़ हमने फ़ैसला किया कि शादी हॉल हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर और ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ शादी हॉल में हमने जितनी भी अपनी टेस्टिंग की है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे, सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं, और हम ज़्यादातर चाहेंगे बाहर हो। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं, या जो हमारे ये ट्रक रेस्टोरेंट्स हैं या जो आम ढाबे जो होते हैं उसमें तो बाहर लोग बैठते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब बंद हो तो उसके अंदर इस वक्त हम फासले चाह रहे हैं सब करें ताकि करीब ना आएँ और वहाँ से रेस्टोरेंट से ये वबा ना फैले। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम एक हफ़्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर जब से स्कूल खुले हैं कि वहाँ कितनी फैल रही है, तो एक हफ़्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। عمر دا غوي چې موږ خپل جلسې جلسونه هم منسوخ کړل او موږ به ریکوست کوو موږ به چې کوم ځای کې ګڼ خلک راځي نو هغه دې پرهیز وکړي هلته د راتلو نه. آیا د حکومت په دغه خبره باندې څومره خلک عمل درآمد کوي؟ حکومت په خپله څومره اعتماد کوي په دې خبرو باندې؟ څنګه به کینسل شوي جلسې کینسل شوې، هغه ګیدرینګز کینسل دوه ورځې وړاندې په کره کې تیمور جګړه صاحب لاړه، هلته خلک راغونډل په دغه رشکه کې جلسې دپاره چې کم حل په نوښار کې شوی دی، هر دویم ورځ باندې کارنر میټینګ کېږي. د عرفان صاحب خبره دا ده چې سړی اول ځان نه شروع کوي. بالکل خان صاحب خبرې سره هر یو کس اتفاق کوي چې هغه بالکل ټیک وایي مه کوئ ګیدرینګ، ماسک استعمال کړئ. تاسو وګورئ چې زمونږ په خپله چې کوم دی وخت کې مشران دي، سیاسي لیډران دي، که څوک هم دي، که هغه پیپلز پارټۍ والا دي، که هغه د پی ټي آی دی یا د نون لیگ دی، یو کس هم د ماسک استعمال عمومي طور باندې نه کوي چې کله وګوري کیمرا ده زر ماسک واچوي، هسې هغه ماسک نه اچوي، صرف خلکو ته ښیي چې د ماسک چوم لګیا یم، باقي هغه بالکل سوشل ډسټنسنګ خیال هم نه ساتي. باقي پولیټیکل ګیدرینګ کېږي لګیا دي، دفترونو کې د هغوی ناسته بالکل کېږي لګیا ده. ستا او زما دپاره دا پابندیانې دي چې ته به دا نه کوې، او ستا او زما دپاره دا هر څه بند شوي دي. دا میټینګ نه شو، دا فیصلې په دې نن میټینګ کې راغلي، هفته پس بیا میټینګ دی وایي. پرایم منسټر صاحب په خپله باندې دا خبرې وکړلې، خو د پی ډي ایم چې کومه جلسه را روانه ده او د هغې د نه کولو دپاره درخواست شو، یو ویلی شو چې ردي د سیاست دپاره فی الحال عرضي طور باندې د خپلې سرګرمیانې لږ معطله کړي. نو نن د هغوی د کمیټې یو اجلاس هم شوی اسلام آباد کې، د هغې نه بعد د پاکستان ډیموکریټک موومنټ د هغې کمیټې د هغې مرکزي ترجمان میا افتخار صاحب هم میډیا سره څه خبرې کړې دي. بالکل والم چې میا افتخار صاحب څه ویلي دي هغه واورو. अजीब सी बात है, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं था क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना था, उल्टी सीधी बातें करते रहे. यानी इतनी उल्टी सीधी बातें तो किसी ने नहीं सुनी होगी कि जितनी वहाँ पे एक वजीर ने जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल किया, तो उसके यानी उसको तो कोरोना करीब से नहीं गुजरा. इतने बड़े बड़े यानी वहाँ पे जलसे भी हुए. अब तो पीडीएम के लिए ये तमाम तैयारियाँ हो रही है. हम समझते हैं कि SOPs पे अमल होना चाहिए, हम समझते हैं कि कोरोना की हिफाजत के लिए इक़दाम होने चाहिए, हम ये भी समझते हैं कि यानी मास्क पहन के आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम कोरोना के नाम पे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही उसको रोको, या जो महंगाई की जो इंतहा हो चुकी है तुम कोरोना को बहाना बना के महंगाई बढ़ाते रहोगे, हम तमाशा देखेंगे. ये नहीं हो सकता. हम तमाम तैयारियों के साथ SOPs पे अमल करते हुए PDM अपना प्रोग्राम जारी रखेगा. په SOPs باندې پروګرام به جاری وي کو او زمونږ پروګرام به جاری وي. یعنی د مطلب دا دی چې جلسې به کیږي، لاهور کې مولاهور کې به هم چلیږي او لانګ مارچ به هم کیږي. بهرحال د اپوزیشن خپل موقف دی او هغه چې موږ مخکې دا فیصله کړې وي او حکومت د دې کرونا دغه نشاته پټیږي او دغه بهانه جوړي نو موږ حکومت ته دغه بهانه ورکولو موقع نه ورکو. موږ خپل جلسه په خپل وخت باندې کوو. SOPs فالو کیږي، یقینا چې هغه 200 کسان ریوزې شي نه فالو کیږي نو کوم ځای کې زرګونه خلک راځي نو بیا به څنګه فالو کیږي. خو زه به یو خبره نه یم پوهه چې کله پرایم منسټر صاحب دا بیان مخې ته راغی نو ما لږ سرچ کړل او ما لږ هغه زاړه بیانونه وکتل او په هغې کې ما
د پرایم منسټر صاحب هم هغه زوړ بیان راویستو کوم چې د نن 3 میاشتې یا 4 میاشتې مخکې هغه ورکړو 3 میاشتې کېږي چې هغه بیان ورکړو چې کوم دوی اول لاک ډاون ولګو بیا جزوی لاک ډاون یا سمارټ لاک ډاون او بیا دا بیانونه مخې ته راغلل مایکرو لاک ډاون او بیا دا بیان مخې ته راغی چې دنیا زمونږ دغه سمارټ لاک ډاون اعتراف وکړو هغه د زمونږ صوبایي وزیر صحت تیمور جګړه صاحب په ټویټ باندې هم په ریکارډ باندې پراته دي چې کوم سټریټیجی وا چې کوم منګه طریقې کار امریکای او سټیټ گورنر مغالبه هغه زمونږ بیا کاپی کولا او دا قومي اسمبلی کې ویل شو نو چې کله بیا دنیا زمونږ دغه سمارټ لاک ډاون اعتراف وکړو او وی منل چې او پاکستان د ټولو نه بهترین انتظامات وکړل او بهترین سټریټیجی هغوی خپل کړله د کرونا وایرس یا د هغې مرض مقابله یا د هغې خلاف ودرېدل ما چې بیا لږ په دې باندې نور تحقیق وکړو لږ مې نور بیانونه وکتل زه په دې پوه نه شوم چې دغه دنیا د پاکستان دغه سمارټ لاک ډاون اعتراف کوو او کتل یې چې او دغه ټایم کې کم کیسونه تیزی سره پاکستان کې روانو هغه دوی قابو کړل په دغه خپل سټریټیجی په دغه بنیاد باندې آیا څه داسې एकदम وجوهات رالل چې د ټولو ملکونو نه د دنیا د ټولو ملکونو نه زیات کیسونه پاکستان کې را روان دي چې کوم خلک زموږ اعتراف کوي موږ به هغه ټایم ټیسټونه کم کړو دا موږ سټریټیجي وا اوس موږ ټیسټونه زیات کړل موسم نه بغیر عرفان صاحب دوی ټیسټونه نه کول دوی ته بار بار وینا وشوه WHO ورته وی چې روزانه 1 लाख ټیسټونه تاسو خپل ځان اورسوي زمونږ دغه خیبر پختونخوا حکومت او رسیدلی چې موږ نور سدلې رسیدلی 1 लाख ټیسټونه موږ کړی نه دوسه پوره بیا تاسو ته هم فهم صاحب تاسو 1 लाख ټیسټونه موږ کړی نه دي ریسرچ نه کوي موږ کړی دي موږ 1 लाख نه موږ 2 लाख هم کړی تاسو ریسرچ نه کوي تاسو ګورئ منګه د سکړی دي چې تاسو کله کېنه او کله هغه وی چې په دې وخت کې پنګبا سل ټیسټونه د ورځې کول یو وخت ته رشولا نو موږ ته زمونږ وزیر صحت صاحب یو ټویټ وکړو او هغه چې دا موږ 200 ته ورسول چې درې ورځې بیا نورې تیری شي به یو بل ټویټ شو چې دا موږ 500 ته ورسول او دغه شانتي اسد عمر صاحب هم نو چې کوم دغه ټویټ صاحب کړی دی او که تاسو وسو ګورئ دا بل ریکارډ موجود دي هغه موږ روزانه بنیادونو باندې دومره ټیسټونه کړي او چې موږ NCC ویب سایټ ته لاړ شو هلته دا شي نشته نو هغه خو فهیم صاحب خاطر تاسو خبر کوم چې کوم خبر تاسو ته ټویټ ساده ویلای ښه اوس دا دي چې ګور امنګ رسولې دي هغه موږ عملي کړي دي موږ اغستري یا موږ صرف ټویټ کړل قوم ته خلکو ته ویل دي چې موږ خپل کیپاسټي یا موږ خپل زموږ استعداد او موږ دې ته ورسو موږ خلکو ته ویل دغه فهم څه تاسو یو خبره شمیر کوم که تاسو یو د کابینټ د فیصلې اگر واخلم ډیټیل نه چې څومره فیصلې شوې دي په کومه پورې دوسه پورې عمل درآمد شوې دي چې عمران خان صاحب خبره کوي چې کاروبارونه خرابېږي په یو فیصله عمل درآمد شوی تجارتي سوشل میډیا کسانه چې اغستو په عمل درآمد شوی چې کوم 4 کروڑ او 6 لک روپۍ ورکړي هغه باندې شوی اوس چې کوم کاروبارونه د خلکو خرابېږي تجارتي مرکزونه بنديږي په دغه عقل باندې دغه سټیک هولډر سړي هغه مخکې په اعتماد کې اغستل شو نو اوس هغه په اعتماد کې اغستل کیږي اوس چې کوم خبره کیږي د نقصان حواله سره اوس هغه خلک هغه طبقه هغه دینه براه راست متاثر ده پولیټیشن دی حکومت ته که اپوزیشن دی هغه دینه براه راست متاثر نه ده او چې کوم زمونږ یو نوې سروې ریپورت راغلی د پاکستان باندې هم ذکر کوو چې د کووډ 19 کوم تنخوادار خلک دی هغه ته څومره نقصان رسولای دی کوم ګرانی ده هغه څومره خبر الفرض شروع کیږي د ځان نه خان صاحب ډېر خپل تقریر مو کی خامخا هغه سره چې کوم د فن تقریر کولو هغه سره شته دي تقریر ډېر خپل کی تقریر کولو که هغه په اقوام متحده کې وي او که دھرنه کې وي تقریر خپل کوي تقریر نه پس پای باندې عمل درآمد کول هم غواړي او پاغه کې بخنه غواړم کو خپکیږي په دې باندې خو PTI بالکل عمل درآمد نه کوي صرف خبرې کوي او خبرونه چې کوم دی هغه مونږ ته نتایج نه ملاويږي مونږه شورون اخر پر وکتل هغه همیشه د خپل خبره نه اوړي خبره هم هغه خبره چې په مرکزی قیادت یا مرکزی سطح باندې کوم خبر وشي هغه راشي دلته دوی هم بیان جاری کی سیم بیان دغه د NCOC یا د NCC فیصله بکیدلې هم هغه بیانونه نن دلته صوبې نه جاری شو سب څنګه سب کې موږ لیکل خو تاسو دا وایم چې د خلکو کوم مشکلات یا یعنی د صوبایي کابینه یو دا فیصله وشوله ایمرجنسي یو میټینګ راغوښتل شو چې ډېر زیات حالات خراب دي او تاسو راوښی چې موږ لګي یو فیصله وکړو یو فیصله به دا شو چې کورونا د وجه نه کاروبارونه بند شو خلک به روزګار شو روزګار خلکو ته نه ملاويږي د هغه په وجه باندې فیصله دا وشو په کابینه کې چې کوم دلته کرایدار خلک دي یا نور د خلک دي نو هغه به مالک مکان به دغه سړی نه تنګي درو میاشتو پورې به هغه د خپل کرایدار نه کوي نه اخلي درو میاشتو پورې به سکول چې کوم فیسونه کیږي نو هغه به نه تنګي آیا یو مالک مکان آیا یو د سکس هغه ته خپل کوي
قسطونو کې هغه ورکړې ده یا دغه فیصله چې کوم شی و دغه کابینټ فیصله و هم دغه وزیرانو دغه کې نسل موږ ته پریس کانفرنس وکړو دغه خپل فیصله هغه څومره پورې امپلیمنٹ لره هغه چا فیصله کړې ده هغه خو دا هم یې دی چې موږ په کابینټ میټینګ کې فیصله سره کړې و بالکل خبرې مقصد دا دی چې بهر فیصله وشوله احکامات رالل فرمودات رالل ارشادات رالل هغه بیان کړی شو او نن دغه ځینوم هغه شانتي ارشادات میډیا ته او خلکو ته جاری کړل شي چاته هم دا پته نه لګیدلی چې دغه فیصله کوم شوی دا آیا حکومت په دې باندې په خپل سمره عمل دا د یخو کمرو فیصلې دي دوی کمرونه بار روزینه التکینی کمرونه خبره وتی اوس کمرونه خبره وتی کله بار روزي څنګه عمران خان سے بوې کنه چې تاسو بار روزه او نور د ټولو کې دنه مکه نه لګ ټولو نه بار روزه کولو فضا کې فیصله وکي نو هغه خبر بالکل خپل وکړه خو هغه انډایرکټلی خپل خلکو ته وي او ځانته مو چې زم لګ بار روزه ما چې د خلکو باندې بار ستیریږي کما ته زما غیر چاپیرا شل دیش کسان چې کوم زما درباریان ناستي ما ته ډېر بهترین کار روان دي نو کم از کم لګ بادشاہ سلامت هم بار روزي د خلکو حالات ګوري دا فیصله امپلیمنټیشن دا د امپلیمنټیشن دی او هغه چې کوم حکومت نه صرف نشي کولای شي تاسو کوم ذکر کوي دا یو کمرو نه دی اوس خبر راغلی دا د موبایل هو د ټوئیټر او د فیسبوک پورې یو موبایل چا سره هغه چرته هم ناستین او هغه خپل فیصله هغه وخت کې د هغه زینا جاری کول شي هغه به خبر ده چې حکومت پاغي باندې څومره عمل درآمد کوي وخت شوی د یو ولې شاندمه یو ورشان د ماخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو نتیجې را روانې دي چې ګلګت بلتستان کې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف یو ډېر مضبوط پوزیشن باندې اته سټونه هغوی ګټلې دي او پناهم هم هغوی بالکل لیډ کې تقریبا 9 سټونه به هغوی وګټي او چې کوم سټونه دي په هغه باندې آزاد امیدواران دي په سلورو باندې پاکستان پیپلز پارټي او 2 باندې پاکستان مسلم لیگ نون او یو باندې مجلس وحدت مسلمین هغوی تاسو نه ګټلې تقریبا وي او سټونه چې دي هغه آزاد امیدوارانو سره دي نو ظاهري خبره ده آزاد امیدوار به حکمران جماعت سره دي او 9 او چې یو ځای شي نو تقریبا 14 سټونه باندې ډېر اسانه سره پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ کی خو پیپلز پارټي دغه نتیجو نه خوشاله نه ده بلاول بھٹو زرداری ګلګت کې دی هغه ځای کې هغوی څه وینا وکړه دغه انتخاباتو حوالې سره راځئ چې وورو आपके सामने कह रहा हूं कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है मैं 1 महीने से आपके दरमियान में हूं 1 महीने से मैं आपके साथ रह रहा हूं मैं इस सरजमीन का चप्पा चप्पा का दौरा किया है और मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गैरतमंद लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने दोगला राज से खुद आजादी छीना है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इनके वोट पे डाके डालें कि आप इनका इलेक्शन मुतनाज़ा करें تاسو اوریدل چې بلاول بھټو زرداری ډېر زیات غوسه و ظاهري خبره ډېر پته مه و چې هغوی به دغه انتخابات ګټي او ګلګت کې به هغوی حکومت جوړوي خو عرفان صاحب مخکې هم داسې شوي دي یو ځل بیا وشو چې کوم حکمران جماعت دي هغه په ګلګت کې حکومت جوړوي خو 9 کسان آزاد امیدواران راغلي دي دا هم حیرانتیا خبره ده دغه یو الزام فهم سه بغوی دا ولګولو چې هغوی د یو حلقین امیدوار او د هغه نوم جمیلو او هغه الیکشن ګټلی او د شپې چې کوم ریزلټس راغلی خو بیا نا وخت پورې او د شپې او بیا چې کوم سنور پاغه کې عملیات وشي نو هغه سیټ چې کوم پیپلز پارټي وای ګټلی او بیا سحر کې چې کوم ریزلټ راتلو نو هغه په 2 وټونو باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وګټلو په نورو ځایونو کې هم داسې کار شوی دی چې کوم آزاد خلک دي مسلم لیگ نون هم دغه شکوه کوي دغه ګیله کوي چې د دوی پارټي ماته کړلی شوه د دوی سره چې کوم د شخصي وټونه او شخصیات او خلکو هغه لاړل تحریک انصاف نه ودرېدل او په تحریک انصاف نه چې اوس کوم زیاتو خلکو ګټلې ده په هغې کې هغه خلک هم دي چې دوی تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون بالکل
آزاد ډېر زیات خلک راغلي دي او بلاول بوټو زرداري صاحب چې څنګه وی د ګلګت بلتستان خلک چې د ډوګرا راج نه هغوی په خپل ازادي حاصله کړې ده او د هغه الزام لګي چې داندلی شوې ده یقینا دا یو تاریخ دی دا صرف د ګلګت بلتستان نه دی دا د پاکستان تاریخ هم دی چې کله هم الیکشن شوی دی یو سیاسي جماعت چې باقي ګټه ترلاسه کړې ده مخالفینو یا چې شکست خوړلې دی هغوی همیشه الزام لګولې دی دغه انتخابي نتایج به یقینا هغوی نه تسلیمي او په راتلونکو وختونو کې هم چې کم جماعت ګټي او کم شکست خوري دغه روایت به برقرار وي خو یو روایت الته برقرار وساتلی شو د چې کم د 2009 کم د 2015 خو دغه داندلی متعلق چې کم ذکر کیږي کم خبرې کیږي نو هغه د الیکشن نه څو ورځې مخکې بلاول بوټو زرداری دغه الزام لګولې او دا خبرې هغه کړې وي خو بیا دا خبر کوم چې کله په هغه ټایم کې الیکشن کېدو هغه ټایم کې آیا داندلی نه شوی شفاف الیکشن په 2015 کې شفاف الیکشن هغه ټایم کې داندلی نه شوی او آیا اوس که هم شفاف الیکشن شوی دی یا که نه دی شوی چې کوم د هغوی وینا ده نو آیا د هغې د ګلګت بلتستان چیف الیکشن کمشنر بیان هم مخې ته راغلی دی هغه وایي چې په تاریخ کې یعنی چې کوم د الیکشن شوي دي هغې کې دا شفاف ترین انتخابات څنګه اوس وایي چې زه مشر یم او ما ټول داندلي پرېښوده دا ویلی شي تاسو ته ما هغوی کوټ او خامخا چې ما ډېر بهترین کار کړی دی خو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی صاحب هم دغه الیکشن متعلق څه خبرې کړې دي هغه ورو چې شاهد خاقان عباسی صاحب څه ویلي دي जो इलेक्शन में इंटरफियरेंस का था जो प्री पोल रिगिंग थी ये 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब वफाकी हुकूमत ने GB की हुकूमत के इख्तियारात विड्रॉ कर लिए और उनको अपने फैसले करने से रोक दिया डेवलपमेंट के काम रुक गए आहिस्ता हो गए फंड्स रोक दिए गए और 4 महीने पहले इलेक्शन से तमाम कामों पर पाबंदी लगा दी गई फिर एक इंटरिम सेटअप बनाया गया जिसमें कोई मुशावरत शामिल नहीं थी जो मुशीर और गवर्नर और दीगर अफसरान उस सेटअप में आए वो पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन पर भी वो इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे उम्मीदवारों की मदद या मुखालफत करते रहे فهم تاسو اوریدل چې د وخت نه مخکې او کال 2 کاله مخکې دغه پری پول ریګینګ د انتخاباتو د هغې د داندلې لپاره دغه کوششونه شروع شو او زه به کوششونه ونیم زه به سازشونه شروع شو او دا تقریبا وایي چې هر حکومت کې چې کوم هغه په اقتدار کې او بیا کوم ځای کې هغه اقتدار حاصلول غواړي د هغې لپاره هغه اخري هدف پورې د تلو کوشش کوي او هغه خپل اخري هدف پورې ځي بهرحال چې کوم ځایونو کې الیکشن شوی دی خو چې کوم دویم یو تاثر مخې ته روان دی د ګلګت بلتستان د خلکو سره آیا هغوی کې دومره اشتعال راوستل چې د اوسه پورې هلته څه داسې قسمه تحریک یا داسې قسمه سیاسي مخالفت نه دی چلیدلی کوم چې پاکستان کې او یا چې کوم موږ دغه صوبې د کوم حالاتو نه تېرېږو خو چې کوم حالات هلته موږ نن وکتل سړکونه بند کړی شو په هغې باندې ټایرونو ته اورونه ولګولی شو نو ظاهرېږي دا چې دغه خلک د راویستلو په موډ کې دي لږ تاسو مکس شوی دا خلک چې دي دا موږ ځان سره بلده ولګیا یو داسې وایي لکه اسه پورې ګلګت او کشمیر موږ نه کټو مونږ ډېر طریقې سره یخ ساتلی وا خلک بڑا بس مونږ ملمانه دي اوس مونږ چې څنګه یو پلان کړی دی سازش خو به مونږ نو یو خیر پلان مونږ جوړ کړی دی چې مونږ دا ځان سره د ملک کې شامل کو زمونږ صوبه شي ډسپیوټډ لینډ دی خو به زمونږ صوبه جوړیږي او PDM دغه مخالفت هم کړی دی بهرحال خو عمران خان صاحب دا موږ صوبه کیږي موږ به ځای کوو نو بیا لږ دا نورو پارټیانو هم وایي چې اسم را سره ځای کوي اوس خو هغوی تلته میجورټي هم راله نو لږ دا ځان سره مونږ څنګه چې پوره ملک کې احتجاج دی دھرنې دي جلسې دي نو چې دا خلک هم ځان سره مونږه یو ځای کې خو عرفان تاسو ذکر اکثر لکوي تاسو مو هر چا دا خبره وکړه او خلکو په دې باندې ډېر خپه شو شبلی فراز صاحب خلک چې کم دي زمونږه چې کم دا کریډټ دا مونږ نه اخلي او خلک دا وایي چې وفاق کې چې کم ګورنمنټ دی
هغه اسم ګلګت کې راځي نو دا غلط تاثر دی او خلکو مونږ له ووټ راکړی دی کاکردګۍ په بنیاد باندې نو مطلب دا خلک څه غواړي عرفان صاحب ولې ارڅه متنازع کوي خلکو ووټ ورکړه شفاف انتخابات وشو خلکو په پی ټی آی باندې اعتماد وکړ د هغوی پالیسیانو باندې اعتماد وکړ د هغوی چې کوم منشور 2018 کې د هغې توثیق وشو او هغوی په ګلګت کې حکومت جوړ نو تاسو ولې نه منئ تاسو ولې دا خبره کوئ متنازع کوئ لګئ چې اسیم فیډرل کې چې کوم ګورنمنټ یې هغه راځي ولې دا کار کوئ تاسو مو وی فهم صاحب دا خبره موږ پرون کړې و چې کوم ځای کې انتخابات روان وو نتیجې نه راغلې نو موږ ویلو چې ښکاري دا چې کوم حالات الته جوړ دي نو ښکاري دا چې الته به روایت برقرار وساتلی شي یعنی چې کوم ځای کې دلته چې کومې پارټۍ حکومت ته الته به هم هغه پارټي په اقتدار کې راشي یقینا خبره ده چې د ټولو نه زیات کمپاین انتخابي مهم هغه پاکستان پیپلز پارټۍ چلولې دی چې د 23 تاریخ نه هغه الته او تقریبا تاسو وایي چې 15 شورا یا سلیری شورا مسلسل هغه جلسې کړې دي هغه د ډېر زیات شاک وي هغه د ډېر زیات تکلیف او چې موږ ته دا کم زمونږه جلسې وي یا کومې خبرې وي او د دې خبرې اعتراف پاکستان تحریک انصاف هم کړی دی چې ضروري خبره نه ده چې څوک له ټولو نه غټې جلسې وکړي هغه دې بیا په په انتخاباتو کې هم بیا کامیابي بیا ترلاسه کړي او هغوی ته ډېر زیات اوټونه پرېوځي هغوی چې په 2013 کې هم غټې جلسې کړې وي او د اقتدار کې نو راغلی کا 2013 کې داندلی شو 18 کې شفاف حلقو هغه کړو بیا دوباره چې کوم حلقو باندې الیکشن نو شو نو په هغه کې هم تاسو کتلیو چې کوم جماعت کم زینا پاس شوی دی خو فهم صاحب دغه انتخاباتو کې د مزه خبره ده چې کوم تیر دوا وزرای اعلی هغه ځین پاتې شوی دی یو د ګلګت بلتستان کوم حلقه ده 2 ګلګتونه او یو د سکردو کوم حلقه ده سکردو 7-1 مهدي شاه صاحب او حافظ الرحمن هغه دوانو بیلا او دا هم تاسو ګورئ چې هغه کې بیا کوم امیدوار د هغوی نه ګټلې ده نو هغه کوم د پیپلز پارټۍ امیدوار د هغوی نه مخکې راغلی دی سوال دا دی که فرض کړه دغه تېرو وختونو کې پاکستان پیپلز پارټۍ کارونه کړي دي نو ولې هغوی بیا په 2015 کې هغوی ته شکست ملاو شو او په 2019 کې هم هغوی دومره سیټونه ونه ګټل 2020 کې که پاکستان مسلم لیگ نون الته ډېر کارونه کړي دي 2015 نه واخلا نو هغوی اهمه څوکۍ چې کوم د هغې وزیر اعلی پاتې شوی دی هغه خپل سیټ بیلي او چې یو نیم کال نه د هغې فنډ بندي بیا اچھا وفاق چې د هغې فنډ یو نیم کال نه بند کړی دی د هغې به څه کېږي نه فهم صاحب دا خو د هغوی چې کوم اختیارات وو اته وفاق اخیستي وو د هغې به څه کېږي هغه شاید هغه نه باسي صاحب یو خبره وکړله چې یو نیم او هغې خبره خو دروغ خو به یې نه ویلې عرفان صاحب څه کوي وزیر اعظم دی ولې شبلی فراز صاحب دروغ وایي او هم خیر انډایرکټلی دا کده به خبره کوم چې هغه سنس سره خبره وکړه هغه الزام لګاو چې دوی یو نیم کال مخکې یو آرډر په ذریعہ باندې د جی بی چې کوملتا منتخب حکومتو د هغې نه اختیارات واغستل او هغه کار ته نه پرېښود هغې فنډ وفاق فریز کړي دي تاسو کتلي د خیبر پښتونخوا فنډ نه ورکوي نو جی بي له به څنګه فنډ ورکړي نو دا کار خیر وفاق کړی دی او بس ښې کړي دي وایي چې دا حکومت دی او چې کله ته بل سره کوې هغه ټایم ښه کوې چې تاسو بیا غلط وي د مې طرف ته ځو خو چې کله دلته انتخابات کیږي او پاکستان نه بیا دلته په خیبر پښتونخوا کې انتخابات کیږي نو د کم ځای نه چې د 1988 نه افتاب احمد خان شرپاو صاحب خپل سیټ نه بیللې د کم ځای کې مولانا فضل الرحمن صاحب خپل سیټ نه بیللې کم ځای کې بیا سراج الحق صاحب خپل ودریږي او هغه خپل سیټ ګټي او نور دغه شانتي شخصیات چې هغه ودریږي او هغه شپږ وزله مسلسل خپل سیټونه ګټي ریکارډ جوړي او بیا د 15 جولای کال 2013 انتخابات کې د ټول سټي را پریوزي د ټول شخصیات الیکشن بیلی د ګلګت بلتستان الیکشن د ګلګت بلتستان الیکشن ریزلټ راتلل او هغه کې سره ټریجری راتلل دا زموږ د پاره سره نوې خبره نه ده یو وړه شان د واخ پروګرام کې یو ځل بیا هر کله خیم صاحب یو اداره د IPSOS یو ټکی مې ځکه وی چې خلکو ته هم پته ولګي او که دوی سرچ کوي نو چې په کار ده د خلکو ته پته ولګي چې IPSOS ګوګل باندې سرچ کی نو دا څه شی دی دا د کومې بلا نوم دی چې د هغې دا رپورټ نن مخې ته راغلی دی
هغوی د ریپورټ مخې ته راغلی دی، هغوی یو سروې کړې ده د څه خلکو نه، او موږ کوشش وکړو چې دغه اداره د چاره د هغوی ذمہدار خلک موږ سره رابطه وکړي او موږ د هغوی نه تپوس وکړو چې په کوم کرایټیریا باندې څه پیمانه وه د دوی چې د لپاره دوی دا سروې کوله. بهرحال سروې د کرونا وایرس د هغې لاکډاون د وجې نه چې کوم په معیشت باندې د کم خلکو په روزګار باندې اثرات پریوتی دي د هغې متعلق دی، او دویم د هغې خبره چې دا وخت کې د هر کور مسله ده، د هر سړي د هر فرد مسله ده ګرانی، د هغې وجوهات پوښتنې هغوی کړي دي د مختلفو خلکو نه. چې کوم فهیم صاحب هغوی وایي چې د ګرانۍ وجه دې وخت کې د دې ذمہدار څوک دي، دا بنیادي پوښتنه شوې ده. چې کوم اورال یو رزلټ راغلی دی، باقي د صوبو نه هم راغلی دی، خو چې د ټول پاکستان دوی اګریګیټ رایستی دی، دی دا مجموعي رایستی دا مجموعه د هغې تر مخه یو کم 50 یعنی 49% خلک وایي چې د موجوده ګرانۍ ذمہدار موجوده حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف وفاقي. خو پاکستان تحریک انصاف وایي چې د دې مهنګای د دې ګرانۍ ذمہدار چې دی نو دا تیر حکومتونه دي، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ ګوندون. مشرف صاحب نه یادوي، دوه یادوي 2008 نه 2018 پورې هغوی ذاتې کړی دی. او بیا چې 15% کم خلک دي نو هغوی چې پریویس ګورنمنټس تیر حکومتونه هغې ذمہدار دي. 8% خلک وایي چې ان نون مافیا، 15% خلک وایي چې شاپ کیپرز، 3% خلک وایي چې بیوروکراسي، او بیا 3% خلک وایي چې میلز یعنی شوګر اونرز د ګندم او هغه دي. نو دې نه دا خبره ظاهریږي چې سیاسي حکومت د وخت کې کوم په وفاق کې دی نو هغه د دې ذمہدار دی. او په دې یو فکر خو زه پوه نه شوم چې د ټول نه کم زیات راغلی دی یا یو فکر په دې کې کم راغلی دی. زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت متعلق چې 58% خلکو په دې باندې رائے ورکړې ده، او 58 کدا اصل کې دوی صوبو اګریګیټ ورکړل دي. نو خیبر پختونخوا کې 58% خلک دا وایي چې فیډرل ګورنمنت ذمہوار دی د دغه ګرانۍ، او دا هغه صوبه ده کوم ځای کې چې د 9 کالونه د 19 کالونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. او بلوچستان کې هم 59% خلکو دا ویلي دي چې فیډرل ګورنمنت ذمہوار دی. سندھ کې 44% خلک دا وایي چې فیډرل ګورنمنت ذمہوار دی. او پنجاب کې 46% خلک دغه ذمہدار ګڼي. بهرحال دا خو دوی رپورټ مخې ته راغلی دا بل چې کوم دی عرفان صاحب د ګرانۍ حوالې سره دوی دا تپوس وکړه چې خلکو نه چې څومره خلک دا ګڼي چې ګراني شوې ده او په هغې باندې اثر پرېوتی دی، نو هغې کې ورته زه حیران دی چې دا 3% د خلک څوک وو، هغوی دا ووایي چې ګراني نه ده راغلی. 97% درې 100% ته چې ګراني راغلی ده، خو دغه 3% کې چې تاسو وزیر صاحب لا چې ته ایم پی اے صاحب باندې هم څه دا سیسټم کړي نو هغه دا فارم ټیکس کړي دا 3% پکې هغه چایي ته ګراني نه ده راغلی، حالات کنټرول دي نو هغوی ته ګراني نه ښکارېده. 83% لکه دا ډېر غټ فګر دی، هغوی دا وایي چې زمونږ تنخواګانو کې کټ لګېدلی دی، لکه 5 کې 4 کسانو باندې کټ لګېدلی دی. او دې کې دوی ذکر کړی دی چې باټم اف د پیرامډ فیس د بیګیسټ هټ، لکه چې ټولو نه لاندینۍ طبقه ده، ټولو نه غټ کټ په تنخواګانو د هغوی لګېدلی دی. او دا همغه تنخواګانې دي څنګه وختي ذکر وکړه چې فیډرل ګورنمنټ دا وینا کړې وه چې تاسو به تنخوا نه کټ کوئ، تاسو به تنخوا والا په ټایم ورکوئ. دا نن هغه سروې وایي چې 83% خلکو ویلي دي چې زمونږ آمدن چې کوم دی هغه کم شوی دی، په هغې باندې کټ لګېدلی دی. دوه خبرې دي کې یو خو هغه آمدن کم شوی دی، یو دی کې انفلیشن یعنی ګرانی زیاته راغلی ده. نو چې کوم ورست سچویشن دی، چې کوم خطرناک حالت یا صورتحال دی، نو خلک د هغې نه ډېر زیات تنګ دي. دوه مختلف موږ سره رالل 97% 3% خلک وایي چې څومره نیگیټیو ریپورټینګ کې دا وایي 3% وایي چې ګراني نه ده راغلی. او زه به دا په دې الفاظو کې پازیټیو سیټ ته وایي چې کومه سروې شوې ده د هغې تر مخه موږ نه وایو، دغه سروې ریپورټ تر مخه پاکستان کې 3% خلک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېر اعلی شاندار کارکردګي مظاهره کړې ده، او موږ د دې د کارکردګۍ نه ډېر زیات خوشحاله یو او موږ ته هیڅ قسمه تکلیف نشته. دا وینا ده د پاکستان د 3% خلکو. دغسې او ګوره پازیټیو ریپورټینګ څومره ښکلې خبرې باقي 3% خلک چې 97% خلک چې دی هغه خوشحاله نه دي. بهرحال عرفان صاحب دې کې د یو فیس ته ډېر حیران شوم د میډیا والا، لکه 69% دا وایي چې مونږ د لوکل
چې کم ټي وي چینل دي لکه پښتو کې پنجابي کې سندھ کې لوکل لیکل شوي دي لوکل نیوز چینل مونږ په هغې باندې اعتماد کو 69% لکه یو کم 80% دا وایي او چې موږ نېشنل ګورو کم چې اردو دی یا یو دوه انګلیش چینل دي موږ سره په هغې باندې صرف 6% خلکو اعتماد کړی دی چې او موږ په دې اعتماد کوو لکه دومره غټ ټرسټ خلکو په لوکل ټي وي چینل باندې دی چې هغوی څه وایي نو موږ په هغې باندې چې کم څومره هم اپډیټس راځي د کووډ په هغې اعتماد کوو یو بل زه به لکه د سوشل میډیا په ذکر هم وکړم چې د کوم دوی لیکلی دی فیسبوک نو فیسبوک 15% خلک د هغې نه مطمئن دي واتس اپ 1% خلک دي آنلاین انټرنیټ 15% دي بیا زمونږ ګورنمنت ویب سایټس یوټیوب او ریډیو دا میډیم چې دي یا دا ټولز چې دي په دې دا یو کس هم د 1% هم نه دی نه کم پرسنټ هم نه دی یا د هغې نه کم راغلي دي ټویټر چې دی نو د هغې 1% په هغې باندې راغلي دي عرفان صاحب دې کې حیرانتیا خبره لوکل میډیا چې دی نو هغې ته لږ زیات ورکړی د اعتماد اظهار په هغې باندې خلکو زیات کړی مشرق ګوري په اعتماد کې بهرحال خو عرفان صاحب دا یو چې کم ګراف دی زه په دې حیران هم شوم حکومت په اعتماد دوی کله اپریل او نومبر کمپیریزن کوم نو دوی دا وایي چې نومبر کې موږ سره دې وخت کې 3.5 لاک کیسز دي او خلکو پرسپشن دا دی چې کرونا زمونږه پرسنلی موږ دپاره تھریټ نه دی 35% چې تھریټ دی دا مخکې 50 ولکه دی کې 15% ډکلاین راغی د اپریل نه نومبر پورې او ډیث چې کم دی هغه 7000 شو خو بیا هم خلک وایي چې زمونږ ملک دپاره 83% چې کومه ریشو وه هغه را ډاون شوه 43% ته لکه اپریل نه نومبره پورې کرونا ایز ا تھریټ پرسنلی چې کوم دی 15% کمې پکې راغی چې هغه تھریټ نه مني او 40% د خپل ملک دپاره خلک تھریټ نه مني بهرحال د سروے کې دوی چې کوم فکر خولی دی دوی ویلي چې مونږه پوره پاکستان نه کم از کم هغوی عمر چې دی هغه 18 پکارو 18 کاله نه زیات عمر کسان اغوستي دي او 1072 خلکو نه هغوی دغه سروے کړی ده هغوی نه دغه سپوسونه کړي چې جواب ورکړی ده پوره پاکستان کې دي څلور صوبو کې دي او د هغې نه دوی دغه رپورټ مخې ته راوسته باقي ارڅه ستاسو په لاس کې دي یو وړه شنده اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو چې کم وفاقي حکومت فیصلې دي شلم نومبر اوس خو پکې د ورځې پاتې دي د هغې نه پس به شادي حالونه بند شي دفترونو دپاره هغوی الریډي سټاف نیم کړی دی او څومره هم مارکیټونه دي هغې دپاره هم د هغوی لخوا سختې فیصلې مخې ته راغلې خو نن موږ وکتل چې د خیبر پښتونخوا او په خاص توګه باندې د پېښور تاجران ما خو په ژوند کې پهله ځل ټول یو ځای وکتل چې هغوی یو ځای شو او هغوی دا وویل چې مونږ نور د حکومت دغه فیصلې نه منو ولې چې دې نه مخکې حکومت څومره وعدې کړې وې هغه صرف یو لالیپاپ او هغوی مونږ سره خپلې وعدې پوره نه کړې څه هم ویلیو د هغې ټولو نه حکومت په شا شو زموږ نقصانونه وشو اربونو روپو نقصان مونږ اوچت کړ خو حکومت مونږ سره مرسته ونه کړه صرف لاکډاون دپاره حکومت تیار دی دکانونه بندوي دکانونه سیل کوي پلازې سیل کوي دې دپاره تیار دی خو تاجرانو مرسته حکومت بالکل هم نه کوي عرفان صاحب یو ښه خبر چې دومره تاجران یو ځای شو خو اګریسیو سټانس ته راغوي دې سره مخکې موږ سره د خیبر پښتونخوا چې کوم مرکزي تنظیم تاجران وینګ دی د هغې صوبایي صدر ملک مهر الهي صاحب ټلیفون د لارې موجود دی السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام جی مهرباني صاحب مهرباني ملک صاحب دا راته ووایه چې نن ما خو ژوند کې پهله ځل وکتل چې ټول تاجران یو ځای شوي وو خو بهرحال چې کوم تاسو نن فیصلې کړي دي چې کوم خپل چارټر مخې ته ایښی دی لږ هغه موږ ته ووایه چې تاسو به څه کوئ ولې چې حکومت خو شلم نومبر نه شادي حال زم بندوي او بیا به خبره دغه بازارونو ته راځي بیسیکلی زموږه مطالبه دا دی چې موږ هم دا نه غواړو چې دا وبایي امراض چې کم دي زیات شي جی جی لیکن موږ دا وایو چې کم حکومت فیصلې کوي په کار خدا دی چې دی کې د سټیک هولډر اعتماد کې والی ولې چې د دې شپږ میاشتو کې چې کم دی ایس او پی او موږ مکمل هغې باندې عمل درآمد کړی او دوی موږ سره دا خبرې کولې چې دوی به موږ له بلسود قرضې به ورکوي ولې چې موږ دکانو کې چې کم سرمایه او هغه موږ په خپله وخوړل څه خپل او څه قرضونه نو اوس لکه چې زموږ لږ ډېر ټایم کې کاروبار روان شو بیا دی وبا سره اوچت کړه نو که حکومت موږ سره مرسته نه کوي حکومت ته اربونو ډالر بهر نه راغلي دي موږ تپوس کوو چې هغه ډالر چېرته لاړې 12 ارب ډالر راغلي دي او 12 ارب ډالر دوی بجټ کې واچولې او چې کم د ایکسپورټر له دوی ریلیف ورکو انډسټریلیسټ له ریلیف ورکو او چې کم چا خلکو باید دکانونه بند کړي دي هغوی له صرف دا سفید پوش دا لفظ ورکو خاموش شو موږ بیا هم خاموش شو چې زه ټیک دی جی
مونږ دا وایو که تاسو مونږ سره څه کولې نشئ نو زموږ کاروبار خو مه بندوئ کار او که تاسو کاروبار بندوئ نو مونږ مجبورن چې کوم دی احتجاج وکړو سړکونو ته ورځو. ملک صاحب تاسو چې کوم د 12 ارب ډالر خبرو کړله دا وفاقي حکومت ته ملاو شوي دي؟ دا وفاقي حکومت د کرونا سلسله کې امداد ملاو شوی او صحیح هغه پیسې چې کوم دی بجټ کې واچولې نو بجټ باندې موږ څه کوو چې زموږ دکانونه تش دي موږ سره مال نشته اوس بیا را باندې کرونا دکانونه بندي نو موږ خروج کو سره خالی موږ نه موږ سره زموږ سیلمن دي مزدور دي دا ټول خلک چې کم دي زموږ د واړه دکاندارانو سره منسلک. نو آیا د اوسه پورې چې کوم حکومت کومې فیصلې کوي یا خبرې کوي یقینا حکومت وایي چې زموږ حکومت دی او دغه اختیار زموږ سره دی چې موږ څه فیصلې کوو. اوسه پورې د حکومت د طرف نه تاسو ته پیشکش شوی دی تاسو ته دعوت درکړی شوی دی تاسو سره رابطه شوې ده؟ حکومت موږ سره هیڅ رابطه نه کړې. حکومت صرف زموږ دکانونه سیل کوي. حکومت مونږ له صرف دا ورکړی چې مونږ جیلونو ته لاړ شو. حکومت مونږ له دا ورکړی چې مونږ جرمانې ټاکو. نور حکومت مونږ سره بغیر د میټینګونو نه هیڅ کار نه دی کړی او نه مونږ ته صرف بس یقین دانی. ملک صاحب تاسو ضلعي انتظامیه نه ولې دومره خپه اخو د حکومت یو پالیسی دا غو امپلیمنٹ کړي؟ مونږ هم دغه فیصله کړی دی چې مونږ ضلعي انتظامیه باندې به زور نه ورکوو. مونږ به صوبایي حکومت او فدرال حکومت سره به خبره کولې. تاسو والا خبره بالکل د سیکنډ کوم چې دا زموږ چې کوم ضلعي انتظامیه دا خو انډر راځي صوبایي حکومت یا فدرال حکومت نه. جی جی نو د آرډر کیږي هغه دی موږ باندې امپلیمنٹ کوي. حالانکه بعض دې کې موږ لږ د خپل حساب سره دی ریلیف مو ورکي او چې د دې اختیار رقم سیس باري هغه بغیر د صوبایي حکومت او فدرال حکومت نه کیږي. تو زموږ فیصله دا دی چې موږ اړ یو خبره وکړو صوبایي حکومت یا فدرال حکومت سره وکړو. ملک صاحب ټایم موږ سره ختمي کې لګیا دی. 6 نومبر نه با شادي هاز بنديږي او کنا 6 نومبر نه ان شاء الله زموږ چې کم مصدا یو ځای شوی نو شادي حالونه باندې بنديږي او که شادي حالونه بند شو نو زموږ نیکسٹ میټینګ کې به دا فیصله کیږي چې تاجران و تحریک چلے. نیکسٹ میټینګ کله دی؟ نیکسٹ میټینګ یو د راتلونکي ویک دی. ډیره شکریہ ملک صاحب تاسو موږ ټایم راکړ لکه تنگ شي نو په جنگ شي او که خبرو سره اوس نه کوي بیا سړک بند کی خلکو تکلیف وشي بیا څه فائدہ کمیټي جوړولو د ملاقاتو کولو مذاکراتو کولو مخکې سره نه کینی. دیکھي سدسي راکټ ساينس نه دی انوالو دا سدومره ګرانه مسله نه ده که حکومت غواړي سباله دغه تاجر تنظیمونو سلور 15 مشران شپږ مشران راغختلی شي وزیر اعلی صاحب پخپله د هغوی سره کېناستې شي د هغوی اعتماد حاصل کی په خبره باندې پوهه کی ټول بریفینګ هغوی ته ورکي نو یقینا چې د خبرې نوبت په نه راځي. خو چې کله په زور زبردستۍ باندې یا هر یو کار مونږه د خپل مرزي مطابق کوو او په هغه کې هیڅ قسم مشاورت نه نو یقینا د هغه ریزिस्टنس د هغه رد عمل بزیات وي کم چې ملک مهر الهی صاحب وي او یقینا دغه چې کم نن د پیښور او د ټول صوبې د مختلف تاجر تنظیمونو راټول شي هغوی نن دغه مشترکه فیصله کړې ده چې شادي حال بنديږي نو هغه کې بیا د خلک راوځي ځکه چې شادي حال سره بعد دغه ډیرو خلکو روزګار راست وابسته دي د ډیرو خلکو به سره روزګار نه یو وابسته خو هغه نن د خپل برادرۍ سره ولاړ دي نو دغه د حکومت لپاره خطر از نشم ولې چې جوړې دي شي خو مشکلاتو کې هغه ضرور ارته ویل شي چې فرض کراوزي او هغه د پیښور سړکونه بندي نو خلکو ته تکلیف عام ولستوم دغه خلکو ته وي. میم صاحب د پروګرام وخت ختم دی او امید او تمام ساتي چې کې د حکومت دغه ایکستریم دغه انتها ته خبره بو نزي پروګرام ختم دی. اجازه راکړئ د الله په امان.